پاکستان کرکټ بورډ یو بل ډیره بکواس فیصله کړې ده، یو ډیره غنده فیصله کړې ده. اصغر محمود د پاکستان د ټیسټ ټیم هیډ کوچ مقرر کړی دی، انټرم کوچ مقرر کړی دی. انټرم مطلب دا دی چې څه وخت پورې، اوس څومره وخت پورې اصغر علي پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچ مقرر شوی د ټیسټ ټیم. آیا دې کې د پاکستان د ټیسټ ټیم فائدہ شته کنه؟ او د پاکستان کرکټ بورډ دا فضول فیصله ولې ده؟ نو په دې ټاپک باندې مکمل ډسکشن کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اصغر محمود که تاسو ګورئ تیر شوي څو کالو داسې ټیم سره دی، خو د په سربراهۍ کې د په بالینګ کوچ کې نه چرته موږ له ښه بالر داسې ښه میلاو شو. کم بالران چې دي هغه هم د په نگرانۍ کې خراب شو. نسیم شاه وګورئ، شاهین افریدي وګورئ، حارث رؤف وګورئ، نور بالران د پاکستان وګورئ چې د پاکستان پریمیم بالرانو هغه د په نگرانۍ کې خراب شو، لاسه انجرډ شو. د اصغر محمود د څو کالو داسې د پاکستان ټیم سره ایز ا بالینګ کوچ، او اوس پی سی بی یو ځل بیا دومره غټه غلطه فیصله وکړه چې د پاکستان د ټیسټ ټیم هیډ کوچ مقرر کو. هیډ کوچ مقرر کو، انټرم کوچ مقرر کو چې د اپریل 2026 پورې د پاکستان ټیم هیډ کوچ وي. اپریل 2026 پورې، اور اپریل 2026 پورې به د پاکستان ټیم صرف اور صرف 3 کسلو ټیسټ میچ کوي، سلو ټیسټ میچونه به کوي. لکه پاکستان ټیسټ میچونو ته الریډي هغه د خپل حساب کتاب وکړي، ټیسټ لاړو د پاکستان کرکټ ټیم یا د پاکستان کرکټ بورډ او څه پریفرنس نشته دی، د مکمل ټیسټ کرکټ بیخي پاکستان کرکټ ټیم اګنور کړی دی. اپریل 2026 پورې به د پاکستان ټیم صرف سلور ټیسټ میچونه کوي، او هغه هم د اظهر محمود په سربراهۍ کې چې اظهر محمود به د پاکستان د ټیسټ ټیم هیډ کوچ وي، او صرف سلور ټیسټ میچونه 2026 پورې. 2026 پورې به د هیډ کوچ تنخواه اخلي د پاکستان ټیم نه، او صرف سلور ټیسټ میچونه کې به د پاکستان ټیم سره وي. نو دلته پاکستان کرکټ بورډ له پکارو چې سایت کوچ اغشتلې وي، پرمننت کوچ، انټرم کوچ څه شي وي. لکه دلم پته چې زما دومره ډیوریشن نشته، راشه که کار کې وکړه نه کې بس تنخواه بدل ملاویږي، او تنخواه هم نه دی داسې تنخواه نه چې 2 لک او یا 3 لک، تقریبا 10 لک نه برابر تنخواه به دی اخلي وروره د پاکستان ټیم دغه اصغر محمود. او اصغر محمود څه داسې قابل کوچ نه دی، ځکه زه وایم چې پاکستان کرکټ بورډ ډیره فضول ترین فیصله کړې ده، فضول ترین انتهایی ګټیا فیصله ده. د کرکټ شایقین چې څومره هم د څوک په کرکټ باندې پوهېږي نه دی چې تو چې اصغر محمود د پاکستان ټیم د ټیسټ ټیم هیډ کوچ مقرر شو، نه وي بالکل دا بالکل بکواس فیصله ده. ځکه دا کلاړي خپل هم څه داسې خاص کلاړي د پاکستان په ټیم کې څه داسې خاص پرفارمنسز نه دي ورکړي چې زه وایم چې دا یو ډېر ښه کلاړي وو، دا یو ایوریج کلاړي وو. لکه په کرنټ ټیم کې به زه تاسو له داسې کلاړیانو ښیم چې هغه ایوریج نه ډېر ښه دي او نه ډېر خراب دي، لکه مطلب درمیانه کلاړي د پاکستان ټیم کې ده. د به خپل هم دومره ټیسټ میچونه نه کړي، او دی بیا هم پاکستان کرکټ بورډ د ټیسټ ټیم هیډ کوچ لګولو. نو انتهایی خرابه فیصله ده. پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې صحیح ټیسټ کوچ واخلي د ټایم لانګ ټایم دپاره، د 2 کالو دپاره، د 3 کالو دپاره، او صحیح کوچ واخلي چې هغه خپل هم ټیسټ کرکټ کړي وي، یوه پوهېږي. خیر تاسو دې حوالې سره رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.